سلور نخې دي چې بچا کې وي خالص منافق دی، او که بچا کې یوه نښه ده نو د منافقت پکې یوه نښه راغله. کم کم دي؟ اذا حدث کذب، چې خبرې کې دروغ به وي. واذا اؤتمن خان، چې کله ورسره امانت کې دي خیانت پکې به کوي. دریم واذا وعد اخلف، چې وعده وکړي مخالفت به کوي. څلورم دا چې واذا خاصم فجر، چې د چا سره جګړه کوي نو فجر یا شتم کنځلې به کوي. څلور نښې دي. اذا حدث کذب، خبرو کې دروغ. الله دې د صفت زمونږ نو باسي، دا صفت په ډېرو خلکو کې مونږ ټولو کې موجود دی. دویم نمبر دی واذا اؤتمن خان، خیانتګر دی. دریم نمبر دا چې واذا وعد اخلف، غدار دی. څلورم نمبر دا چې په جګړه کې به کنځلې کوي. بس کنځلې، کنځل خو زمونږ د ټولو عادت دی. دعا به ځان ته کوو چې الله یې زمونږ نه وباسي. فورا دا صفتونه ځان ته متوجه کوو نو الله به یې زمونږ نه وباسي. او که دا موږ تقریر کوو، درس کوو، بل یادو نو ګورئ بیا دا صفتونه موږ نه وځي. دا د خبرې باول ځان ته موږ کوو چې دا زمونږ نه وځي. په بل حدیث کې راغلی دي چې آیت المنافق ثلاث، درې نښې دي، په هغې کې د کنځلو ذکر نشته، باقي دغه درې دي. هلته درې نښې راغلي دي. په یو حدیث کې دوه نښې نورې راغلي دي. دوه نښې کومې دي؟ خشب باللیل وسخب بالنهار، په سواد لیکلی کېږي. خشب باللیل، د شپې وچ ډانګی دی، نه د ماسخوتنې مونځ کوي، نه د ساري مونځ کوي، نه تهجد کوي، نه پاسېږي. خشب لرګی څخه پسخه پروت دی، تڼۍ وڼۍ خلک وي پروت دی، تڼۍ تڼۍ پروتي، او چې په کومه ډډه سملاسو په هغه ډډه سار را پاسېږي. خشب باللیل، دا منافق دی. ټوله شپه به دا وده کېږي نه، عبادت له به ټیم ورکوي. او دویم نمبر صفت یې دی وسخب بالنهار، او د ورځې به سم د اډې ډمډمار دی، سخب شور دی، شور هر ځای کې د خلک تنګ دی. په دې وجه باندې ګورئ که د چا اواز تیز نو خپل اواز په زور باندې کمول غواړي. دا منافقت نښه ده. ګورئ تیزې خبرې کول نه. په جوماتونو کې بعضې کسې که نه تیز تیز به لګیایي، ستا تیز تیز به لګیایي. یا بعضې جوماتونو ته لاړ شي مونځ کوي نو په دې پیزارګاه کې د هلکان به دا شور کوي. دا منافقان دي. چې د اواز په خلکو بد لګي که نه، دا منافق دی. د مسلمان اواز به چاته تکلیف نه ورکوي. قرآن کریم کې چې راغلی دي که نه چې لقمان حکیم خپل زوی ته څه ویل چې خپل اواز به څه کوې کته ساتي. ان انکر الاصوات من صوت الحمیر، خطرناک اواز د خر اواز دی. نو منافق مثال به د خروی بې ځای به شور کوي، خبرې به کوي، ډېرې خبرې به کوي، چاله به نمبر نه ورکوي. بعضې خلک سم د دماغو جوسري چې ورسره کښېنې نو تاله به نمبر نه درکوي او د اخره پورې به لګیایي. لکه لږ بل چاله هم نمبر ورکوه که نه. ډېر کسان داسې ډېر نیکان صالحان، زه اوس ځکه نشم کېناستی چې خبرې ډېرې زیاتې کوي. بس کښېني خبرې خبرې خبرې. دا صفتونه ښه صفتونه نه دي. یو بل حدیث کې دوه نښې نور راغلي. جیف باللیل وحمار بالنهار، جیف باللیل وحمار بالنهار. د شپې مرداره ده. جیف مردارې ته وایي، مرداره پرته رسخه پسخه. وحمار بالنهار، د ورځې خر دی. خر څه مطلب خر دی؟ یا خر خدا معنا ده چې بس دنیا کار دی، پرېږدي، هر داسې پیسې ګټي، د خرو په شانې لګیا دی. او دویم دا څنګه چې خر بې ځای لګیا دا هم بې ځای لګیایي. د داړو د حلال او حرامو تمیز نشته، د خبرو فرق یې نشته. دغه صفتونه دي. او نورې نښې په حدیثو کې راغلي دي. سلو نه زیاتې نښې حدیثو کې راغلي دي، او د قرآن کې به دا لاندې راشي. دا منافقانو نښې دي. لهذا کوشش به کوو چې دا نښې د ځان نه لرې کړو منګه. نو دا د منافقت نښې دي. صحابه کرام د منافقت نه ډېر سخت یېرېدل. یېرې داسې وه چې هغه حضرت حنظله رضی الله عنه یو ورځې کور کې ویل ناست وي، چغې کړلې چغې کړلې، جړلې جړلې، او په جړا جړا باندې راغی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فاله. او ورته ولې جاړې حنظله؟ ویل نافق اخوک حنظله، ستا حنظله ورور منافق دی، ځان ورته یادوي. ویل ولې؟ ته خو صحابي رسول یې، څنګه منافق یې؟ ویل ابوبکر صاحب ته وایي چې داسې کار دی چې موږ د نبي علیه السلام سره کله مجلس کې ناست یو، زموږ د ایمان کیفیت یې وي، او چې کله بیا خپلو پټو مټو ته بچو خواله لاړ شو د ایمان کیفیت بدلي. ابوبکر صدیق داسې نه و چې غلط کار ده پکې دی، فورا په ځان باندې سوچ کړي دا ما کې چېرته نه. ابوبکر هم په ژړا شو، دا خو ما کې هم شته. د رسول الله په مجلس کې یو شان کیفیت او بیا په کور کې بل شان کیفیت، دواړه په جړا جړا باندې لاړل. د رسول الله مبارک خواله ورته وایي موږ دواړه منافقان یو. رسول الله ورته وایي نه منافقان، تاسو ولې منافقان یې؟ نو خبره ورته وکړله، ویل دا د صفات زمونږ دي، کیفیتونه هم بدلېږي. رسول الله ورته تسلي ورکړله، وایي ساعتا فساعتا، دا وخت وخت سره داسې کیفیت بدلېږي را بدلېږي. او اذن لصافحتکم الملائکة علی فرشکم، بالفرض که تاسو داسې کیفیتونه نه بدلېدی بیا خو به تاسو په خپلو بسترو باندې وی او فرشتې به ستاسو سلامونه دراتللی. دا خو بیا فرشتې به وی چې انسانانې غلطیانې به کېږي، البته تاسو به په هغې ټینګېږئ نه.
دا د هغوی یره وه د حضرت عمر فاروق صاحب ته چې پته ولګېدله چې رسول الله د مدینې د دوه اتیا منافقانو نومونه حضرت حذیفه ابن یمان ته ویلي صاحب سر رسول الله رازدارو د نبی علیه الصلاة والسلام نو رسول الله رازدارو نو څوک چې چا څه امانت کیږي نو خو خیانت به نه کوي نو حذیفه چا ته نومونه نه ویلو کله چې نبی علیه السلام وفات شو وایي حضرت عمر فاروق یو ورځ راغی او حضرت حذیفه ته ویل چې حذیفه نبی علیه السلام چې تا ته کوم نومونه ښودلي وو نو چې په هغې کې خو زما نوم به نه چېرته حالانکې هغه صحابي دی رسول الله ورته وایي عمر که زما نه پس پیغمبر راتلی ته به د الله پیغمبر وایي د مسجد نبوي په منبر باندې د لسو کسانو نومونه نبی علیه السلام اخیستلي دویم نوم پکې د عمر دی ابو بکر فی الجنه وعمر فی الجنه وعثمان فی الجنه وعلی فی الجنه وابو عبیده فی الجنه وعبد الرحمن فی الجنه وسعد فی الجنه وطلحه فی الجنه وسعید بن زید فی الجنه دا نومونه ویلیو دا لس کسانو په دې کې دویم نوم د حضرت عمر فاروق صاحب دی او نیکۍ د اسمان د ستورو نه زیاتې وي او په ځان یېرېږي د منافقت نه او موږ ټول عمر لګېدلي پلانی منافق دی پلانی منافق دی پلانی منافق دی او ځان لم کیفیت داسې وي چې مونځ نشو کولی دروغ زموږ په خبرو کې ټول نه زیات موږ نن سبا بس زم دا منافقان درې قسمه جوړول غواړي څلور قسمه جوړول غواړي اعتقادي عملی شکی یو بل سیاسی دا سیاسی منافقت دی نن سبا نو زه پکې څلورم نمبر وایم چې دا سیاسی منافقت نو نن سبا خلک سیاسی منافق ته منافق وایي خو دا نور نه مني نو سیاسی منافقان یو بل ته منافقان وایي د سیاسی منافق نه خدار بل سیاسی منافق ته منافق وایي خو دا درې به پریخي نه به اعتقادي پیژني نه به شکی پیژني نه به عملی پیژني چې سړی ودرېږي بل ته منافق وایي یعنی یو پارټۍ والا بل ته منافق وایي بلې بل ته وایي بلې بل ته معلومه دا شو چې په دې پارټو کې بیا صحیح سړی شته نه ځکه هر سړی بل ته منافق وایي نو دا خبره غلطه ده دا څلورم نمبر منافقت په تندر مه ولئ دا درې قسمه پوره دي چې هغه صحابه کرام د هغې نه ډېر سخت خېرېدل چې دا منافقتونه موږ کې چېرته رانشي او دریم نمبر چې کم نفاق دی نو هغې ته شکي نفاق وایي شکي منافقت شکي منافقان چې دا په مکه معظمه کې وو مدینه کې شاید یا لږو یا نه مکه کې چې کوم منافقان دا شکی وو او ولې شک کوو دی شک دا کوو ویل ګورو چې اوښ په کومه ډډه باندې سملي نبي علیه صلات وسلام خو راغی او دلته د ایمان رڼا موږ ته ولګوله خو که خلکو یې ملګرتیا وکړله موږ به ملګرتیا وکړو او که خلکو پرېښودو موږ به پرېږدو دا منافقت ردوي او په دې کې د نبي علیه السلام د خپل خاندان خلک شریکو د خپل خاندان دا کم چې څلور بنو المطلب بنو هاشم او بنو عبد شمس او دارنګې یو بل خاندانو پکې بنو نوفل دا څلور قسمه چې کم خاندانو د نبی علیه الصلاة والسلام نو دا بنو المطلب او بنو هاشم د نبی علیه السلام ملګرتیا کړې وه او دا کم بنو عبد شمس او د بنو نوفل چې کم دا دوه خاندانونه چې وو دوی د نبی علیه السلام ملګرتیا نه وکړې په دې وجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام د دوو کسانو له د قرابت په بنیاد باندې به په غنیمت کیسه ورکوله د دولې نه ورکوله هغه جبیر ابن مطعم او حضرت عثمان یو ورځې راغلي ګیلې له چې تا بنو المطلب له بنو هاشم ورکې موږ نه راکې ویل ځکه چې بنو المطلب بنو هاشم یو خلک دی دوی زما ملګرتیا کړې ده تاسو نه ده کړې نو شکي منافقان دا درې قسمه شول او دا صحابه کرام ډېر سخت خېرېدل دا قسم منافقتونو نه په دې وجه باندې به هغوی د ځان غم ډېر زیات کوو وایي حضرت عمر فاروق صاحب دومره زیات د منافقانو نه یېرېدو چې ویل د حذیفه ابن یمان خواله چې راغی چې ما ته ووایه چې زما نوم په منافقانو کې شته او که نشته وایي هغه ورته وایي چې دا خو د پیغمبر راز دی د پیغمبر راز او چاته وایي نه یم دته وایي هغه ورته ویل چې ووایه راته وایي هغه ورته نه چې نه یم دا خو د پیغمبر راز دی په ژړا شو ورته ورته چې انشدک بالله یا حذیفه د الله په نوم درله قسم در کوم چې ما ته ووایه زه منافق یم که نه یم نو هغه ورته ویل چې ښه تا راله قسم راکو نو وعده راسره وکړه چې د بل چا په باره کې ورنه بیا تصدیق نه غواړې نو تا ته به وویم چې ته یې که نه وایي زما قسم دی زما ستا سره وعده ده چې د بل چا نوم تا ته نه ویم خو ته زما باره کې ما ته وایي زه منافق یم که نه یم نو هغه ورته چې ته منافق نه خو ګورې لکن لا ازکي احدا بعدک ستا نه پس به د بل چا تزکیه نه کومه دا صحابه کرامو یره وه دا زموږ دپاره په دې کې سبق